بسم الله الرحمن الرحیم. مدة القصر. کله چې یو مسافر په سفر باندې لاړ او د په یو ځای کې اقامت اختیاري، نو د هغه اقامت سره متعلق مسله ده چې څو ورځې د اقامت اختیاري نو دی به قصر کوي، او چې څومره موده ده د هغې نه زیات اقامت اختیاري نو بیا په ده باندې قصر نشتی، پوره مزد دی. هغې سره متعلق مسله ذکر کیږي. مسله دا ده، یو سړی خپل کلي نه لاړ، دومره مقدار لرې لاړ چې هغه 48 میل یا 77-78 کیلومتر لار جوړېږي. د دې حدودو نه بار لاړ، بار په یو ځای کې دی د 15 ورځو نه کم پاتې کېدو اراده ده، نو دا سړی مسافر دی. دی به د سفر مونځ کوي، د ماسپښین، مازدیګر او د ماسخوتن 4 رکعاتو په ځای به د 2 رکعاته مونځ کوي. اوس دغه سړی دی د 15 ورځو نه د کومه اراده ده؟ د ورځ ده، 2 ده، 3 ده، 1 هفتې ده، یا وایي نن ځم سار ځم، نن ځم سار ځم. په دې کې د کلونه تېر شول، بیا به هم د مسافر حسابېږي چې څو پورې د 15 ورځو اقامت اراده نه کړي. او دغه سړی چې د 15 ورځو اقامت اراده وکړله چې زه د 15 ورځې به تېروم، یا د 15 ورځو نه زیاتې ورځې تېروم، میاشت تېروم، 2 تېروم، 3 تېروم، نو دا سړی مقیم دی. بیا به د مسافر نه حسابېږي او دی به هلته د اقامت مونځ کوي، لکه پوره مونځ به کوي، قصر به بیا هلته کې نه کوي. که 15 ورځو نه کم پاتې کېږي نو بیا به د مسافر حسابېږي، که 15 ورځو نه زیات یا 15 ورځې حسابېږي بیا د مسافر نه دی، بیا د مقیم دی. ولا یزال المسافر یقصر فرضه، او همیشه به مسافر قصر به کوي خپل د فرض حتی یرجع ويدخل مدینه، تر دې چې واپس شي او خپل ښار ته داخل شي. ويسقط القصر اذا نوى الاقامه، او ساقطیږي قصر کله چې د نیتو کې د اقامت لمدة 15 یوما، د 15 ورځو د مدت د پاتې کېدو، او اکثر فی قریة، یا زیات د 15 ورځو نه په دغه کلي کې، او فی مدینه، یا دغه ښار کې. تو مثال په تور باندې کوم کلي ته یا کوم ښار ته تللی، هغې کې د 15 ورځې یا د دې نه زیات پاتې کېدو اراده وکړي نو دی به بیا مقیم حسابېږي. فإن والإقامة، كثرت د نیت وکړو پاتې کېدو د اقامت لأقل من 15 یوما، د 15 ورځو نه کم، لم یزل یقصر فرضه، دی به همیشه خپل فرضو کې قصر کوي، لکه ماسپښین، مازدیګر او ماسخوتن به نیم مونځ کوي. وکذا اذا لم ينوي الإقامة، دغه رنګې کله چې د اقامت نیت نه کړی د 15 ورځو یا د دې نه زیات، د دې نیت نه دی کړی، وبقیه سنین، او دی پاتې شو 1 کال، 2 کاله، 3 کاله، بدون نیت الاقامت، بغیر د اقامت د نیت نه، یقصر الصلاة، دی په مونځ کې قصر کوي. لکه مثال په طور باندې یو سړی دی، د کار لږ دی، دی وایي زه 15 ورځو نه مخکې زما دا کار کېږي، زه واپس کېږم، او په دې کې په ده باندې کال تېر شو، 2 تېر شول، 3 تېر شول، خو ده د 15 ورځو یا د دې نه زیات د اقامت اراده نه ده کړې، نو دا سړی به مسافر حسابېږي، په ده باندې د سفر احکامات مرتب کېږي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.